څه خیال دی چې ستا کور پرېښودو سره د هر څه تاته میلاو شي؟ که ماته هغه هر څه میلاو نه شو نو په هغه حویلی کې اوسېدونکي یو کس له به م څه نه میلاویږي. د دروغو تسلیانې مه راکو چې تاسو زما څه نه یې نو هغه ماشوم به زما څه شي. ما ته خو ستا په نیت کې څه فرق ښکاري. که چېرې زه بد نیته ومه نو د دې حویلۍ مشره سرکار به زه وم. زما په نیت کو شک کې نو خپل ایمان به خرابې. ګدی تاسو ساتئ او د قومي اسمبلی سیټ مال راکې، او که داسې ونشي نو بیا نو نه به دا ګدی پاتې شي او نه د قومي اسمبلی کرسۍ. هغې حویلي پرېښې ده مونږ کره اوسېږي او ملاویږي در سره نه. پپو خو دام ویلی دي چې څوک ضد کوي هغه په نوکرانو د کوره بار وباسې. او هغه لاړه زه یې پرېښودمه او اوس هغه نمک حرام په ما سترګې راوباسي. زه دې ته پاتې شم چې هغه مله دمکی راکوي. دوی مانه سپی جوړ کړی دی. ګورئ تاسو ټول سپی. تاسو دواړو څه جنګ کړی؟ نه نه داسې څه خبره نشته. همداسې خبره ده. زه اوس هغه راولم. تا ته زموږ منځ کې د راتلو هیڅ ضرورت نشته. ته دلته ناسته یې په نیمه شپه. خیر خو دی؟ شهاب چېرته دی؟ هغه لایبررۍ کې څه کار کوي. څه مسله ده؟ څه مطلب تاسو دواړو څه جنګ کړی؟ نه نه داسې څه خبره نشته. همداسې خبره ده. زه اوس هغه راولم. تا ته زموږ منځ کې د راتلو هیڅ ضرورت نشته. ته ودرېږه زه ورځمه. هیڅ ضرورت نشته. خو ماته شته ستا. او دې حویلۍ ته د مشر سرکار. نو راځه بیا شهاب چې هغوی راولو. اوس هغوی نه راځي. ستا په وینا خو به نه راځي. تر څو پورې چې زه هلته نه یم تللی هغه به دلته نه راځي. زه به د ټولو مخکې هغې په خپو پرېوځم. معافي به ترې وغواړم. ته به داسې کې؟ ولې نه؟ زما په خبره هغوی ته تکلیف رسېدلی نو زما فرض جوړېږي چې زه ترې معافي وغواړم. که هغه د ټولو په مخ کې په ما راباندې کي زه به اوف قدرې ونه کړمه. راځه که نه دې وخت دا وخت زه تا په دې حال کې نور نشم لیدی. ما ته پته ده چې تر څو پورې هغه دلته نه راغلی ستا موډ به خرابي او زه نه غواړم چې ستا شپه داسې تېره شي. ستا په دې هر څه ویلو زما د زړه ډېر غټ بوج سپک شو. ځکه خو درته وایم چې ما سره ډېرې خبرې کوه. داسې په پړسېدلي مخ مسلې نه حل کېږي. پوه شوې؟ نه جی
ما هیڅ مخ نه دی پړسولې. پریدا د ډیرو بانو جوړولو ضرورت نشته. اوس به راپام سي کنه د کرسي پورې به انخته. دا وخت نشوتلې. هغوی به دا وخت آرام کوي. نو بیا زمزمه چرته آرام لا تنن شپه هم دلته تیره کا. زه هم ګورم چې تاله زمانه بغیر خوب څنګه درځي. ماهرې زما په دې سر چې دی که نه زما په دې سر ډېر سخت درد دی. نن به زه ستا ټول دردونه ختم کما. Thank you. شاف تو وای چې ما سره ملو شي. ښه جي کله راغلی بابا؟ اوسو کینا ما غاب ما همیشه خپل لور ګڼلې ده. هغه ته د خپل غلطۍ احساس دی.
اوس موږ دواړه مشر سرکار پسې ځو. هغه به د ټولو په مخ کې د هغوی نه معافي غواړي. هغه ډېره ښه پیمانه ده. ما خپله خبره پوره کړې نه ده. سوري بابا. هغه ما همیشه خپله سکل ورګڼلې ده. هغه ستا نه د بل چا د بچي مور جوړېدو وړه ده. بیګا شپه په ما ډېره درانه تېره شوې ده. کله چې زه دې خبر نه خبر شم نو زما د خپل لاندې ځمکه وتښتېده. تاسو څنګه خبر شوئ؟ د بلال او مارې مخونه مې خوب کې ولیدل. بیا مشر پیر راغی او ټوله خبره راته وکړه. کومه خبره؟ په کومو ورځو کې مشر سرکار خفه شو او مارې خپل مور پلار ته راولېږله. په هغه ورځو کې دا څه شوي دي. په کومې جینۍ چې ما په قرآن لاس ایښی و خپله لور مې ترې جوړه کړه، هغې زما په شان پلار او ستا په شان خاوند سره بې وفایي وکړه. زه هغې سره خبره کوم. هېڅ ضرورت نشته. موږ ټول انسانان یو او د انسان نه غلطۍ کېږي. په ژوند کې داسې کمزورې وختونه هم راځي چې په هغې کې انسان بلکل بې لارې شي. او بیا مایره صرف انسان نه ده، ښځه او ښځه د انسان نه هم کمزوري وي. هغه د هغې په غلطۍ شرمنده کول له بې غیرتو خلکو کار به وي. زما خیال دی دا غلطي نه ده، دوکه ده. معاف کول د ټول نه لویه سزا ده. ته به هغې ته هېڅ هم نه وی. په دې زه پوهېږم یا هغه. یو ګلاب په ماته میلاو شي. یو ګل ولې؟ دا ټول ګلونه تاسو له. ټول نه، صرف یو غواړم. دا واخلئ یو ګل. ښکارم که نه ملکه ترنم میډم نور جهان. بالکل بالکل. خاندمه ښه دا راته ووایه چې ته د دې ګلونو دشمنه ولې جوړه شوې؟ ستاسو ملګرې دپاره زه او شهاب هغې پسې روان یو، مشر سرکار پسې. ته پسې ولې ځې؟ هغه زما نه خفه ده. زه به یې پخلا کومه او بیا به یې کور ته راولمه. ستا نه هېڅ خفه مپه نه ده هغه. اصل اور خو په هغې باندې ما او نسیمې لګولی دی. ته تیارې؟
او زه تیار یم. زرګه وزه انتظار کوم. بس 2 منټه. شهاب ملک ترنم نور جهان. زه زما بیبي. ټیک ده زه. د ښار په خوا کې 15 پیران دي 15 پیران دي ډېر قدردان او ډېر زبرګان 15 پیران دي حق. یو خبره خو راته وکړه. دا مشره سرکار صرف ما نه خفتلې ده؟ نه یم خبر. تا ته د هر څه پته ده، صرف ما ته ویل نه غواړې. ټیک پوه شوې ته. نو تا ولې مخ پړسولی دی؟ پکار ده چې زه خفه شمه. خطام زما نه ده او معافي م زه غواړمه. تا زه دلته ولې راوستمه؟ کوزه شمایري ما خیر داسې څه خبره وکړه چې تا زه هلته په ځای دلته راوستمه. مایري د نه ځه. مسله څه ده تا ته؟ زما دماغ دا وخت د هیڅ سوال جواب ورکولو پوزیشن کې نه دی چې څه درته وایم وکړه. یو څو ورځې تېرې کړه چې کله ماته مناسب ولګي نو ځان سره به دې بوځم. دا سکی هیڅم نه ستړی یم. د ستومانۍ ویستو دپاره تا ته د مشر سرکار پالنګ میلاو شوی. نه ته نن سبا ډېره ستړې کېږي. خیر خو دی؟ خیر دی. ته ما ته داسې ولې ګورې؟ ستا په مزغو کې چې څه تاویږي په هغې باندې زه ښه پوه یم. چې خبرې نو تپوس ولې کې؟ ستا په ژبه یې اورېدل غواړمه. ګوره بیبي، سیده او جایزه خبره ده. د مشر سرکار تلو نه پس دا ځای خالی دی. څوک نه څوک خو به پې کښېني. ته پیر جلال سره خپله ژبه کې ګیره شوې. ما ولې ګیروې؟ تا بچکول غواړمه. چا نه؟ پیر جلال نه؟ غرور نه، نفرت نه. نسیمې دا هغه ځای دی چې دلته کښېنې نو ستا په روح کې هغه ټول ګن شامل شي چې تا به د یو ځای پاتې نه کي. په دې لوی ځای د ناستې سرې به دومره واړه او سپکه پاتې شي. داسې به هیڅ هم نه کېږي. زه نه بېلارې کېږم. ته اوتره شوې. د بل د لمدې نونې نه خپله وچه نونې بهتره ده نسیمې. نه بیبي، ټول عمر مې سپوره خوړلې ده چې اوس راباندې وخت راغلی دی نو ته مې منې کې. زه ستا په شان قربانیانې نشم ورکولی. چې څومره قربانۍ ورکولو ورکړې مې دي، نورې نه. اوس دې هغه مور واپس را روانه ده. شهاب او مایره ورپسې تلي دي. زه به م ګورمه چې ستا دا اوس نه دا به تر څو پورې وي. ستاسو بې ځایه ضد به د فاطمې کور د ودانولو نه وړاندې وران کی. زما ومنئ او شاته شئ. زه به د فاطمې دپاره شهاب نه خالق وګورم او تاسو ته به وښیم. ته څه غواړې چې ناستې نه بغیر دلته نه ورک شم؟ نه، زه غواړم چې تاسو ما سره خبره وکړئ. اخر زم د فاطمې سره لګم. د فاطمې واده به هم شهاب سره کېږي. ودرېدل. خو څنګه؟ ستاسو اوښې خو تاسو ته صفا جواب درکو.
هغه ته به زما جواب ملاویږي. هغوی یو ځل انکار کړی دی او د هغه انکار کلم په اقرار کې نه بدلیږي. او دا ته چې د مشر سرکار په ډاډ دومره ټوپونه وی که نه، ها هغه خپله دومره واړه شوې ده چې پیر جلال ته اړو ښکاري نه. خاموشۍ سره ناشته کوه، د خلاصونې جوړېدو ضرورت نشته. ما ته ویل خو نه دي پکار، خو ما ته داسې لګي چې مشر سرکار په خپله کور نه دی پرېښی، بلکې ستا اوښي هغه د کوره راشړلي ده. ته ولې هسې بې حساب غلطې اندازې لګې؟ که دا په خپله راغلی وی نو پیر جلال یا شهاب څوک خو به یې په خلا کولو له راغلی وی. غریبه خو خپل عزت ساتلو لپاره دروغ وایي چې ما کور پرېښی دی. زه ټیک ده، ګورو چې څه کېږي. ستاسو د مشر سرکار پوزیشن ډېر کمزوری شوی دی جناب. دا هی خو خپله رشته په خطره کې ده، د فاطمې به څه رشته وکړي؟ داسې خالی لاس تلل په ما ډېر خو لګېدل شهاب. ستا د دې بېوسۍ نه ما ډېر خوند واغستو. که ته ډېرې منډې وې شهاب، واپس به هم ته زما خواله راځې. څوک یې؟ راځې. गुड मॉर्निंग पोपो. څه کې لګیا؟ هیڅ نه، بس اوس را پاسېدم. دا وایي چې تاسو ناشته کړې؟ لږه مې مړه شوه. تر څو چې زه ژوندی یم ستاسو لوږه به نه ختمېږي. راځئ چې ناشته وکړو. نه ته وکړه، چې زه کله وږې شم نو بیا به څه وخورم. څه شو پوپو؟ تاسو څه پریشانه ښکارئ؟ ښه نه یاره، زه خو بالکل ټیک یم. دا راته ووایه چې د حویلۍ نه څوک راغلي اوسه؟ ها، نو تاسو ته حویلي را یادېږي؟ نه نه، هسې تپوس مې کوم. نه، څوک هم نه دي راغلي. هسې هم څوک په څنګه راځي؟ چا کې هم تاسو سره د سترګو لګولو همت نشته. تاسو پرېږدوئ ټول، زه یم که نه تاسو سره؟ ناشته کوو. نه ته وخوره، زه بالکل نه یم وږې. که ستاسو به هتلو ته زړه نه کېږي زه به دلته هر څه وروړم. زه ډېره وږې شوې یم. ورشه وروړه. ټیک ده، تاسو آرام سره کښېنئ، زه د خوراک څه وروړم. مشر سرکار خپل کور پرېښودو، مونږ کره راله. زه د هغې په راتلو ډېره خوشحاله شوم، خو دومره نه چې څومره د شهاب د بېوسۍ په لیدو باندې وم. هغه د مشر سرکار بوتلو پسې راغلی و او ما په خپل طاقت هغه په خالي لاس لو باندې مجبوره کو. ستا داسې خالي لاس تلل په ما ډېر ښه ولګېدل شهاب. ما ستا د بېوسۍ نه ډېر خوند واغستو. که ته زما نه هر څومره لرې وتښتې، راځې به هم زما خواله.
موږ خو په خوشحالۍ مشر سرکار پسې روانو. هغه اچانک دې طرف ته گاڑی راتاو کو زی پریخو د مولاړو. اچانک هی سم نه کیږي. تا به ضرور څه خبره کړي. په ما یقینو کوي ابو ما خو دې خو هیڅ خبره نه ده کړې. ما صرف دومره تپوس وکړو چې مشر سرکار صرف ما نه خفتلې. د دې سوال تپوس کولو تا ته ضرورت سو؟ ضرورت وو د آمنه او نسیمې د ګناونو معافي زما لور ولې غواړي؟ ستا د لور او ستا د اګز جبه به ضرور سنا څه دماکه به کوي انشاءالله. د حق خبره کې څه ګناه نشته. که نور څوک یې ورانې نم ته به دا کور یې ورځ ضرور ورانې. زه دا خبره لیکلو ته تیار یم. تاسو خو دوم لیکلو له تیار وې چې زه مور نشم جوړېدی. تا اخر د پوهېدو کوشش ولې نه کوې مایرې؟ شهاب صرف ستا خاوند نه دی، هغه یو ګدنشین هم دی، د پیرانو اولاد دی. تا له د هغه نه داسې ګستاخانه سوالونه نه دي کول پکار. ګستاخانه سوال؟ زه د هغه ښځه یمه، څه مریده یې نه یمه چې زه د هغه نه تپوس نه کوم. نو نور به څوک کوي؟ د تپوس کولو نتیجه دې وکته. ستا د تپوس نه بغیر ته دلته پرېښودې ولاړو. دا څه وایې تاسو؟ هغه به ولې دا دلته پرېږدي؟ ښځه خاوند دی، دا خو پکې راځي. په تورو نورم څوک ښځه مور پلار کره نه پرېږدي وځي. ضرور به دې څه کارنامه کړي. تاسو ته امینه بیبي خلګي یا نسیم بیبي؟ درې واړه نه. هغوی ما ته خپل ویل چې ته ما ته مشر بابا هم ویلی شي. زه خو صرف دا غواړم چې ته سیزونه مینج کړي زده کړې. بابا دا سیزونه نه دي، رښتې دي. همدلته خو ته واله خورې. که رشته دار وکړې نو ښه نه به ګدی وي او نه کرسی. गजरों की दाउस बनी तार पट गड़े चेदा का मुख बुलंदे खबर जोड़शी दहा मुख बुलंदे दुड़वालुजी. अस्सलाम वालेकुम। بیا بکینه تو اول مشر سرکار ته आवाज کا. هغه تاسو راتل نه غواړي. مشر سرکار अस्सलाम वालेकुम भाईजान, تاسو څنګه راغلی؟ نو مشر سرکار بوتلو راغلی دی. ښه ټیک ده، زه هغې ته اطلاع ورکوم. هیڅ ضرورت نشته، زما هغې سره صفا خبره شوې ده.
هغې بنا ده چې مړه به شي خو حویلې ته به واپس نه ځي. بھائی تاسو و چای څکئ که څه یخ؟ د پیر جلال ته د یخ ضرورت دی. یخ وله روړه. نن تاسو په خپل ژوند کې زما کور ته په دویم ځل راغلي یې. پهله ځل د مشر سرکار ډولۍ له راغلی وې. هغه وخت بابا ژوندی و هماغه د مشر سرکار وارث و. خو نن د مشر سرکار وارث زه یم. زما وارث تاسو په وړاندې ناست دي لالا جي. تاسو په خپله ولې تکلیف وکړو؟ بلند بخت به م رالیږلی و. پراخ افغان خو ما سره و، بلند بخت سره نه. زو ما ته کله ناکله داسې لګي چې زه د الله تعالی پاک هستي یم چې څه ویمه زما الله هغه کوي. بیبي ما چېرته په تا پسې ټوکې کړي؟ زه ټوکې نه کومه، رښتیا ویمه. ما ته داسې ښکاري چې الله ته نږدې یم. دا خو شکر دی چې کله مشر سرکار راغله چې تا د هغې په کمرې کې خوب نه لیدو. ګنې داسې تماشه به جوړه شوې وه، داسې تماشه چې الله زما توبه. هغه ورځې لاړې چې هغه مشره سرکار وه. د مایرې مور جوړېدو د هغې ټولې نخرې ویستې. دا ستا غلط فهمي ده. شهاب او مایره مشر سرکار پسې تلي، خو هغه پیر جلال سره واپس راله. د دې په مطلب پوه شوي؟ هاو ته رښتیا وې. نو بیا شهاب او مایره چېرته لاړل؟ تللی وی چېرته سیل سپاټېله. د دې غریبې حق به خوړلی کېږي چېرته؟ دا څنګه د ماشومانو خبرې کوې نسیمې؟ زموږ بچي ونه شو نو موږ د ماشومانو په شان خبرې هم نشو کولی. زموږ حق هو خوړلی شو، اوس دې جزې له څه ویلی هم نشو. زه به شهاب پویه کم چې د هغه پلار زموږ سره څه کړي. خدای ته وګوره هغه یاسمین سره ونه کړي. تا ته د چا د پوهېدلو هېڅ ضرورت نشته. ته په خپله پوه شه، دا زموږ دپاره بهتره ده. بیبي مونږ خو بس چې هر څنګه وه خپله تېره کړه. د دې غریبي څه ګناه ده؟ ځوانه ده، اوس هم مور کېدی شي. ته شهاب سره خبره وکړه، ګنې زه ورته ویم. ولې یاسمین؟ زه څه ویلی شم څه چې تاسو ته ښه ښکاري. ته ما سره راځه، که د دې خبرو کې راغلی نو په لاس به درله هېڅ در نه شي. دا نسیمه چې ده که نه، دا د شهاب نه د پیر جلال بدل اخلي. ما ته ښکاري نسیم بیبي صحیح وی چې اوس کرامت غلط ثابت شو، نو په دې کې زما څه قصور؟ په دې کې د چا هیڅ قصور نشته. زه خو صرف دومره ویم چې کم کار په مینه او محبت کیږي، د هغې دپاره د جګړې هیڅ ضرورت نشته. زه چا سره جنګېږم خو نه. دې خوا وګوره، ما ته وګوره.
خو ما ته ستا په سترګو کې شهاب سره د جنګېدو تیاری ښکاري. زما داسې هیڅ اراده نه ده بیبي. ستا اراده نه ده، خو د هغې نسیم اراده ضرور ده. هغه داسې خبرې کوي چې تاله به غوسه درشي. ته به لاړه شې او د شهاب ګریوان ته به لاس واچې. شهاب زما خاوند دی، دشمن نه دی چې زه به د هغه ګریوان ونیسم. شاباش، همدقه زه ویم چې ته لاړه شه او د هغه سره په مینه محبت خبره وکړه. هغه د خپل پلار پیر جلال په شانتې نه دی. هغه به ستا خبره ضرور مني. تاسو فکر مه کوئ، زه به هر څه سنبال کم. خوشحاله اوسئ. مولا همدغه شان زموږ بچي په خپل حفظ و امان کې ساته. خپل کرم پې کوه. دی خو ځان نه لاس پرې کړل او پیر جلال له ورکړل او تاله د مینې محبت مشورې درکړي. زم دلته یم او تم دلته. زبم وینم چې شهاب تاله ستا حق څنګه درکړي. هیڅ هم نه دی بدل شوی. هر څه هغه شان دي چې څنګه تا پرېښي وو. نور خو نور کم ټینشن چې به تا له سره خوړلو هغه سره ما همیش له چیخني کو. ته د دې کور مشره سرکار یې. دا مایره ستا مخکې څنګه ودرېدی شي. هغه نه ستا په شان ده او نه انصاف کولی شي. اوس په کلو لاس لوبه کوه مشره سرکار. شهاب څه وایي؟ شهاب سره زما د خبرې منلو نه علاوه بله لار نشته. هغه وخت یې مایره خپل مور پلار کره بوتله. اوس به په امینې، نسیمې او یاسمینې باندې دا الزام تاسو کله لګوئ؟ دا ستا سوال دی؟ خواهش یا ما باندې طنز؟ دا رښتیا دي. د کلونو رسې په دې حویله کې همدغه خو کېږي. خپل ځان بچ کولو دپاره سم کولی شي، خو اوس به داسې نه وي. اوس به څه نه کېږي. تاسو خبر یې چې زه څه ویل غواړم؟ نه، زه خبر نه یم. زه تاسو سره هیڅ خبره نه کول غواړم. ما یوازې پرېږدئ. دا هر څه چې ما وکړل ستا دپاره مې وکړل. خبره د هغه دا ریاکشن
هیڅ نه پوهېږم. زما تجربه وایي چې خبره دا نه ده په کومې چې ته دلته پرېښودې، خبره څه نوره ده. تاسو ما نورم پریشانه کوئ که نه؟ تاسو هم مشر سرکار پسې تللی وئ، د مور کور ته څنګه لاړئ؟ شهاب پرېښودمه. دا څنګه کېدی شي؟ مطلب دا چې څه ګړبړ شته. دا څه کې ته لکه د وړو د هغې د فون جواب هم نه ورکې. دروغ ورته ووایم؟ نه رښتیا وایه، رښتیا. ته ځه لاړ شه او مایره سنبال که.